نو کې په هزار خلک د کافرو د مسلمانانو په لاس کې راغلي نو که اوس ټولې قتلولې بیا به هم دوی په اسلام اعتراض کولی چې وګوره په دې کې څه رعایت نشته ټول قتلی یو ځکه دوی د اعتراض نقل اړګیا بله ورځ چې ته ما د یو سوال جواب درکړی ستاسو په ذهن کې که نه په کعبې ته مونځ کولو باندې ما وایي که دې طرف ته مخ واړی بیا به دا غیر دا سوال کوي چې دې ته ولې مونځ کوي ښکته واړی ښکته به سوال کوي نو دوی وایي چې بعض اعتراض داسې که اسلام ویلی چې د غلامانو نه سرونه قتل کوي کافرو یا داسې خلکو به بیا دا اعتراض کولی الحاد پرسته په دین کې چې کوم دننه الحاد پرسته دي ذهنونه خراب دي فی قلوبهم مرضون منافقان هغوی به دا ویلی چې یاره د اسلام کې دومره پورې خبره نشته چې څه یو بله طریقې کړي وي دوی خو ډارې قتل کوي لکه نن چې څنګه په جهاد باندې اعتراض کوي دویم نمبر او دا اعتراض صرف په اسلام ولیکئ خبیثه دا به د نورو باندې مو وکړه که نه ستا صرف د اسلام څه دشمني ده دویم نمبر که چېرته ټول جیل ته واچئ غلامۍ مثلا نو دوی ته خوراک ورکول لکه شیخ رحم الله حقانی صاحب فرمایلی مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې زما سره 25 لاک علما دي نو اسلامي نفاذ والله ولکه نو روډونو ته راوځي را 25 لاک ورته سمله په لارو کې لارې پې باندې که یا خو بس اسلامي نفاذ ومني که اسلامي نفاذ دا د هغې فقهاتو نو که اسلامي نفاذ درسه نه مني نو بیا به داسې وکړي چې تاسو به جیل ته واچئ نو له پاکستان په خزانه کې دومره طاقت نشته چې 1000 مولیانو ته خوراک ورکړي 25000 ته به د کوم طرف ورکوي نو زه تا ته وایم چې مثال 1000 غلامان جیل ته واچوي او 1000 ته خوراک ورکوي نو دا د ملک په خزانه بوج دی 1000 کافرانو غلامان ها چې 1000 وانه آزاد کړو او بیرته لاړ جو خوشحالي دي چې مسلمانان یې نیسي او بیرته پرېږدي بیا به جنګ ته را میدان ته کي لہذا مسله د غلامۍ راوسته چې غلامان یې کړو نو په یو کس ته به یو غلام ورکو هغه خدمت کاو لکه د مزدور په شانتي او ده به ورله خوراک ورکاو ده به ورله لباس ورکاو څنګه خوراک پیغمبر فرمایي چې خپل غلام ته خپل خولې خوراک ورکه چې کم تکې خپل غلام ته ښه لباس ورکه لکه د عمر واقعه خو به ته یاد نو ته په اسلام په دې مسله کې ولې اعتراض کې یو کس ته به یو غلام ورکو هغه به ورله خوراک ورکاو د ځانه ښه به ورته خیال ساتو وعدونه به ورته کول لا صرف په اسلام کې نو دیو دا مثلا نرمۍ ته راوسته اسلام د دې نه مخکې ډېره سختي وه لکه په بیت المقدس کې مسلمانانو نه په زور غلامان جوړ کړه آزادو د صلاح الدین ایوبي د فتح نه وړاندې او څومره ظلمونه یې پې کول دیوالونه به یې پې جوړولو نیمه ډوډۍ به یې ورکوله په دې امت کې دا تیر شوي دي بیا ایوبي صاحب چې کله فتح وکړو مسلمانان څه چې یهودیانو ته هم د عبادت آزاد اجازت ورکو غلامان د یهودیانو هم آزاد کړو اسلام خو حتی